ځایي وړاندې چې ستاسو علم کې ده چې شجرکاري مهم شروع دی. په دغه سلسله کې موږ مفتي صاحب سره مختصر انټرویو کوو. مفتي صاحب اول خو ستاسو ډېره مننه تاسو دلته کې راغلئ. څنګه چې تاسو په علم کې د کلایمیټ چینج سره پاکستان ډېرو ستونزو سره مخامخ دی، نو را روان وخت کې به د دې دغسې حل شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه وړاندې خو زه د جمعیت طلبه اسلام د دې ځوانانو انتهایی شکریه ادا کوم د تحصیل بریکوټ او د ضلع سوات جمعیت طلبه اسلام دا د جمعیت علماء اسلام زیر سرپرستی د صالح ځوانانو یو هغه ګوند او تنظیم دی چې د طلباو د نظریاتي او د فکري تربیت په هغې باندې هم محنت کوي او همدغه شانتې ښه سرګرمۍ او پازیټیو اکټیویټیز په معاشره کې هغه کوي. نو زه دوی ته شاباش او خراج تحسین پیش کوم چې دوی نن د شجرکارۍ د مهم افتتاح هغه د دغې علماو په لاس باندې وکړله. دې محفل کې زموږ سره د جمعیت علماء اسلام د دې تحصیل مشران دا هم راغلي دي، د هغې هم شکریه ادا کوم. زموږ د سوشل میډیا ورکرز حضرات راغلي دي، عام پبلک ورونه هغوی دلته تشریف راوړی دی، ټولو شکریه ادا کوم، په خیرالې ورته وایم. او پاکستان چې په مستقبل کې د کومو مشکلاتو سره مخامخ کیدونکی دی، یو مشکل په هغې کې د بوټو او د ونو کموالی دی، د جنګلاتو کټایي ده. ونه دا په ظاهره باندې مونږ او تاسو ته صرف د خشاک یا د سوځولو دپاره یو څیز ښکارېږي، خو ونه دا بالکل هرګز دقسې نه ده. ونه ژوند دی. دا مونږ او تاسو چې کوم اکسیجن زمونږ د ژوند دپاره ضروري دی، دا اکسیجن دا مونږ ته د ونو د لاسه فراهم کیږي او دا د الله یو نظام دی. کوم د ونو چې کوم ژوند دی د کاربن ډای اکساید هغه د انسانانو د طرف نه هغې ته میلاویږي، نو انسان ونې له غذا ورکوي او ونه انسان له هغه روحاني حیات ورکوي او جسماني حیات ورکوي او غذا ورکوي. ونه دا خو سوری دی، ونه دا خو میوه ده، ونه ښکلا ده، ونه تعمیر او ترقي ده، او ونه دا د موسمیاتي تغیر د هغې چې کوم طوفان او د هغې چې کوم هیجان را روان دی زمونږ او ستاسو په دې خطه باندې، بالخصوص په پاکستان باندې، دا د هغې ته مخې ته یو قسم بند تړل دي. دا د فیوچر او د مستقبل په دې خاوره کې د اوسیدونکو انسانانو دپاره د ژوند د تیرولو یو منصوبه ده. او زه خراج تحسین پیش کوم چې علمي طبقه او دینی طبقه هغه د دې معاشرې د نورو خدماتو سره سره داسې قسم مثبت سرګرمیانې او پازیټیو اکټیویټیز هغه اپنی مدد آپ تحت چې کوم دی نو هغه کوي. د دوی چې څومره حوصله افزایي وشي دومره بهتر ده. زه ستاسو د میډیا په وساطت باندې دا هم قوم ته رسول غواړم. دلته زموږ صرف یو عالم دین د مولانا فضل سبحان صاحب په نوم باندې کوم چې د قاری فضل رحیم صاحب برخوردار دی، هغه د اپنی مدد آپ تحت 10,000 بوټي نال کړي دي. خو چونکې د بعضې خلقو نه د علماو د هغې دا پکچر، دا تصویر او د معاشرې دا خدمات دا د هغې نه هضم کیږي نه، نو مخکې ورځو کې څه د ناکرده جرم په سزا کې چې کوم دی نو هغه گرفتار کړلی شو، هغه ته د دې خبرو سزا ورکړلی شوله. نو ګوره علما زمونږ دیني او زمونږ دنیاوي د دواړو د ترقۍ سوچونه کوي. زه مولانا فضل سبحان صاحب سمیت څومره چې هم علمي طبقه ده، طلبای کرام دي، دینداره خلق دی او څومره مسلمانان دي، هغې ټولو ته دا پیغام ورکوم چې حدیث مبارک کې راځي، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حضرت انس رضی الله عنه روایت دی، ما من مسلم یغرس غرسا فیأکل منه انسان او دابة الا کان له به صدقه. نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کله یو انسان یو بوټی نال کی نو کو د هغې نه انسان یا څاروی هر څوک ترنه فایده اخلي، نو دا د دې نالونکي دپاره صدقه ده. ستا د نال کړي بوټي او د ونې په سوري باندې به څومره خلق کیني، په هغې کې به څومره مرغۍ خپلې جالې جوړوي، په هغې کې به څومره میوه کیږي، د هغې نه به څومره استفاده کیږي، د هغې نه راوتلی اکسیجن دا به څومره انسانانو ته د ژوند ذریعه ګرځېږي. دا ټول په ټوله دا د انسان دپاره صدقه ده. دا یو صدقه جاریه ده، کو ته مړ هم یې خو تا کرلې ونه چې انسانیت ترېنه نفع اخلي، هغه ستا دپاره جاري صدقه ده او ثواب به یې درته الله قبر ته در رسوي. ونې مه کټ کوئ، ځنګلات مه ختموئ، ونې نالې کوئ، بوټي نال کوئ، خپله علاقه ښکلې ښایسته او شنه کوئ. انشاء الله العزیز دا به د دې علاقې د تعمیر او د ترقۍ د هغې سبب او ذریعه ګرځېږي. ستاسو د ټولو ملګرو د جمعیت طلبه اسلام
په اخره کې شکریا هم ادا کوم او شاباش او خراج تحسین درلم پیش کوم او ستاسو په شانتې د پاکستان نور ځوانانو ته هم دا پیغام ورکوم چې د جمعیت طلبه اسلام ځوانان د بالخصوص هغه په دغه شجرکارۍ مهم کې بڑ چڑھ کر حصه واخلي. دا وطن زمونږ دی، د دې ښکلا زمونږ ده، د دې تعمیر او ترقي زمونږ په غاړه قرض هم دی او فرض هم دی او مونږ به یې کوو انشاءالله. مفتي صاحب ستاسو مولانا عبدالوهاب صاحب ښه جي تاسو خبره مختصر د جمعیت طلبه اسلام کوم نوی تنظیم چې بریکوټ کې جوړ شوی دی چونکې نوجوانان دي او اکثر یو کار د دو په سوچ د هغې مطابق ونه شي دو زر نه امیده کېږي دو ته به څه پیغام ورکول غواړئ؟ جمعیت طلبه اسلام ملګرو ته دا پیغام دی چې دا زمونږ او ستاسو تحریک د تېرو 100 کالو نه را روان دی. مونږ او تاسو چې کوم تحریک سره وابسته یو په هغې کې د ناکامۍ تصور نشته دی. تاسو خپل همت کوئ، ځوانانو ته خپل پیغام ورسوئ، دینی سوچ ورله پیدا کړئ، دینی فکر او نظریه ورله پیدا کړئ، دینی جذبه هغوی کې پیدا کړئ، د الحاد نه بچ کړئ، د دهریت نه بچ کړئ، د قادیانیت نه بچ کړئ، د وخت د سیکولریزم د دې فتنو نه بچ کړئ او ان شاء الله العزیز همدغه ستاسو کامیابي ده او کامیابي به په دغه لاره کې زموږ مقدر ده. ډېره مننه مفتي صاحب. یو پیره بیا د جمعیت طلبه اسلام بریکوټ او جمعیت علما اسلام بریکوټ د ټولو مشرانو له طرفه ستاسو او ستاسو سره راتلونکي ټولو میلمنو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ. دلته کې د دې نوجوانانو تاسو افضل افضايي وکړه. ډېره مننه.